بسم الله الرحمن الرحيم. فأشار إلي من سعيد بلطف الحق وامتاز بتأييده من بين كافة الخلق ومال إلى جنابه الثاني والقاصي فأفلح بمتابعته المطيع والعاصي. هو المولى الصدر الصاحب المعظم العالم الفاضل المقبول المنعم المحسن الحسيب النسيب ذو المناقب والمفاخر شمس الملة والدين بهاء الإسلام والمسلمين قدوة الأكابر والأماثل ملك الصدور والأفاضل. آسان دي انتهي کا غوریدا. فأشار إلي من سعيد بلطف الحق. دا وسوي دا کتاب میں ولی کلو وجه تصنیف بیانی کا علت تصنیف ما مخی ویلی کنا مخی علت فنو وس علت تصنیف کتاب دی ولی کلو و یرغ محمد نمی دی غباچان دی دا وصاپی بیانی کم پلارم چه محمد نم دی کم محمد دا غبه وصاپ بیان کری دی بیگئی اگر تا اشاره کری وا چیرا دویلیو انا دویلیو چیرا تبا دلتا دی ان کجی نفا چیتا کتاب بولی کا بس منطقو کی میں کتاب بولی کلو او سره بکرا اون کړی دی منطق چې څومره ضروری قواعد دی نه بکرا اون کړی ځان د طرفه هم کې تقواعد یې خېږي انته آسان دی ګورې فاشار اشاره وکړه الی ماتا من هغه کس بادشاہ سعید بلطف الحق چې هغه نیک بخت دی په مهربانۍ الحق د الله د الله د مهربانۍ د وجه نیک بخت شوی دی وامتاز او داسې کس دی داسې بادشاہ دی بتاییدی وامتاز او دا بادشاہ داسې بادشاہ اشاره ماته کړې دا هغه کس امتاز بتاییدی من بین کافت الخلق چې هغه جدا دی په تایید د الله باندې ځان لده من بین کافت الخلق ټول مخلوقات ترمنځ د مخلوقات ترمنځ الله پاک خپل تایید کې دا ځان لکړې جدا کړی دی دلې امتیازي حیثیت د خپل تایید ور کړی دی ویږي به دا سي بادشاہ د الی جنابه الدانی والقاصی چې د مجلس طرف ته مایل کیږي راضی الدانی قریب خلقهم والقاصی او دلری خلقهم وافلح بمتابعته المطيع والعاصي او کامیابیږي یو کامیاب شوه دی د پتابیداری د باندې څو کامیاب شوه دی مړه بس المطیع چې نه فرمان بردار سړی دی مطیع چې د تابیداری کړي هم کامیاب شوه دی ولعاصی او ګناګار سړی دی او د تابیداری کړي هم کامیاب شوه دی دوه قسم خلق د پتابیداری معنی وهو المولى اقاد اقا الصدر صدر دی مشر دی الصاحب المعظم لی فضیلت و صاحب دا عظمت دے یعنی وزیر اعظم دے العالم الفاضل و عالم فاضل دے المقبول و مقبول لے خلق و تگران دے المنعم و احسان دا خلق و احسان انعامات کی ذکر مقبولم دے و یہ منعم علت دا مقبول لے المحسن و احسان کا ان کے دے الحسیب و شرافت والا سڑے دے النسیب الوی نصب والا سڑے دے نصب لوی دے ظلم مناقب دلوی فضائل والا سڑے دے والمفاخر او د کارنامو والا سڑے دے مفاخر مطلب داسې کارنامې کړي چې پاغه باندې فخر کیږي دانه دي کې یو غټ ځای جوړ کړي دانه دي کې څه جوړ کړي دي الله کوئی کنه منګ دا کارونه کړي دي شمس الملت والدین د ملت او د دین نور دے منګ ویلو ملت چاته ویلې ملت دین او شریعت یو شی دی ښا اعتباری فرق بګی دی شریعت شرایع شرعونه شریعت او تبدی اعتبار سره وای چې دی په دغه لار خلق روان دي ملت او تبدی اعتبار سره وای چې نبی اسلامي املا کړی دا او دین او تبدی اعتبار سره وای چې دی بدله ملاویږي ثواب بهاء الاسلام والمسلمین دا داسې بادشاہ دی چې دا رونق دی د اسلام او د مسلمانانو قدوة الاکابر والاماثل دا قدوه ده
قدوه ویل کېږي مقتدا ده، مقتدا د اکابرو ده او الاماثل او د خپلو اکابر مطلب د ځان د مشرانو خلکو هم قدوه ده، مقتدا د خلک پسې ورپسې دي مشران، والاماثل کوم چې هم عمر دي هم پسې ورپسې دي، داسې سړی دی. پوهېږئ ملک الصدوري د بادشاهانو بادشاه دی، اخو الله دی هلکه. ولفاضل او د فضایلو خلکو بادشاه دی، ملک الصدوري ولفاضل بادشاه د بادشاهانو د فضیلت والو خلکو دی. قطب الاعالی د لویلو خلکو قطب دی، قطب یعنی مقتدا دی. فلک المعالی د بلندیو اسمان دی. دا اوس وګورئ څه نوم یې دی، نوم یې وایي اړه دې راړه وچوه محمد نوم یې دی، نبی له سم نه یادوي. پلار یې څه نوم دی؟ محمد ابن مولا، محمد چې زوی د اقا دی. اوس د پلار قصې شروع، پلار یې محمد نوم دی، لنډ وایي قصه ختمه. وینا پلار هم اقا دی. صدر المعظم، هغه صدر معظم دی، وزیر اعظم دی. صاحب الاعظم، صاحب د عظمت دی. پلار یې لا داسې سړی دی. دستور الافاقي او هغه مرجع د اطرافو خلق ولدار طرف را روان دي. آصف الزمانی د زمانی آصف دی، نو آصف پیژنې کنه، سلیمان علیه السلام تخت چرا وړو، بلقیس تخت چرا وړو، بلقیس یو عفریت وکړه، عفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقول قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حق دی وای آصف الزمان دی. ملک وزراء الشرق والغرب، بادشاہ دی د وزیرانو د مشرق او د مغرب، ټول دنیا د وزیرانو بادشاہ دی. صاحب دیوان الممالک، انچارج دی د رجستر د څه ته ملکونو، د ملکونو د رجستر انچارج دی ښا صاحب. بهاء الحق والدین، دام د حق او د دین چې کوم دی رونق دی. ومؤید علماء الاسلام والمسلمین، تایید کون کې دی، مضبوطون کې دی د اسلام او د مسلمانانو علماء لرا. قطب الملوک والسلاطین، دا هم د بادشاہان او د سلاطینو قطب دی. نوم یې وایه یاره که د پلار محمد دی، د پلار هم دی. ادام الله همیشه دی که الله پاک ظلالهما، سورې د دواړو هغه وختي وفات شوي دي. وضاعف جلالهما، او الله دې دوچن کې د هغو بزرګي نورهم دواړو دې دوا وکړله. واپس دوی لراله، دا اشاره درته چا کړې ده؟ زوی کړې وه که نه، زوی دې کتاب ولیکه. الذي دا داسې کس دی چې اشاره ما ته کړې ده، ما حداثت سنه، سره د خپل نوي ژوند، یعنی نوي ژوند څه مطلب؟ سره د نوجوانۍ نه ځوان سړی دی. فاق بالسعادات الابدیه، کامیاب شوی دی پاغه نیک بختو همیشه باندې، همیشه نیک بخت خلقو نیک بخت دی. والکرامات السرمدیه، او پاغه کرامات همیشه باندې فائق شوی. واختص بالفضائل الجمیله، او خاص دی په خسته فضائل باندې. والخصائل الحمیده، او په خسته اخلاق باندې، اخلاق حمیده خسته باندې. دسه اشاره تکړه د اشاره واپس هغه سر ترال شي. ما د اشاره وکړه د څه بتحریری، اوس دلته راورسېده خبره وای نه شریفي. اشاره محمد بن حسان به ویلی وي، فاشاره محمد بن محمد څه شو زیرانه ورک شو. بتحریر کتاب فی المنطق، په لیکلو د کتاب کې چې په لیکلو د یو کتاب چې په منطق کې به کتاب وي. پیږي که نه؟ داسې کتاب جامع لقواعده، جمع کون کې به وي قواعد د منطق لره، ټول قواعد به پکې وي. ما تاسو اوس علت تصنیف بیانوي ښه. حاول لاصوله، او احاطه به کړي په ټولو اصول د منطق باندې، شامل به یې هغې ته. وضوابطه، او ضوابط دا عطف تفسیر د اصول له دواړو یو مطلب دی ښه. ضوابط او اصول قواعد یو شی دی. نو بس هغه ته اشاره وکړه چې کتاب په منطق کې ولیکه، داسې کتاب چې د منطق ټول قواعد پکې بیان شوي، نو تازه چلو کو. فبادرت، ما به څه کړي وې، زه خو رایه بادشاه مې وم، بس زرا مخکې شومه الى مقتضی اشارته، د هغه د اشارې تقاضې ته چې هغه کوم طرف ته اشاره کړې وه. فاشاره
اشاره تقاضا څه بس په تقاضي ور خوشی شوم لکه دې سړي ته اشاره وکمه علم دی کنه اشاره تقاضا دا پاتېږي بس هغه اشاره ومنله به وشرات فی ثبته وکتابته اما شروع کړلا په ثبت او کتابت هم یو معنا ده په لیکلو د ثبت کول او په لیکلو د کتاب کې مستلزمن د سحال کې چې ما په ما ځان ما لازم کړي و اندا خبره څه لا اخل بشيء يعتد به چې زبانه پر एकदम یو شی هم داسې شی يعتد به چې باغی اعتماد کې دي شي یعنی کوم معتد به مسائل دی باندې پرې ما به هم خاص ذکر کوم معتد به قواعد د منطق با خلل به کې نه چوم ما به ذکر کوم پویږي به یا دا معنا د لا اخلو ها مسأل لا اخلا چې زه به خلل نه جوړېږم یو شي سره دا چې